دا خوړ یا نیر نه دی بلکې په سفید سنگ روډ ملازو چوک کې د نادرن بایپاس زیر تعمیر یو پل دی په کوم کې چې د هر باران نه پس همدغسې اوبه ولاړې وي او د دې د اوبو ویستلو هیڅ قسمه نظام یا بندوبست نه دی کړی شوی د کومې له وجې چې د پیښور د سفید سنگ شاهي بالا برج او دغسې د خیبر حلقوم د سختو ستونزو سره مخ دي د سیمې خلک وایي چې زیات تکلیف زنانو او ماشومانو ته دی ځکه چې د باران کېدو نه پس دوی بیا په نادرن بایپاس باندې د پاسه خیږي. زما نوم خو زرین خان دی د ملازو چوک اوسېدونکی یم. مطلب د سپلای مې په اوبو کې بالکل بندې شوې وې نو ګاډي نه بغیر پیدل خلکو ته ډېر تکلیف وي پکار دي چې مونږ خو بیا هم سړي داسې یو چې زه هر څنګه به وړو خو چې کوم ماشوم زنانه وي نو هغې ته ډېر تکلیف دی دلته د چوک ته ډاکټر له راځي هسپتال له راځي نور شل خبرې راځي که نه نو پکار دي چې NHA والا ته مونږ دا ریکویسټ کوو چې د شي غم وکړي که نه کوي نو زه به بیا مجبورا د دې علاقې کونسلر یم نو مجبورا به زه داسې کوم چې احتجاجا به زه خلک راوباسم. ما خو حسن نومادو تر افغانستان پورې خلک به دا لار باندې مزل کوي که نه او دغه یو پل مونږ له دغه نادرن بایپاس والا جوړ کړی دی چې خپل مفاد یې پوره لوند ټیټ کړی دی په ځمکه کې او تکلیف دا دی چې دا لا بس ښځې وړکي په روډ نشي تللی نه یې فوټپاث جوړ کړی دی اوبه پکې ډانډ لوړې دي. د شیبالا سابقه موجوده ناظم شاه ولی الله دا دی مونږ خوست راوتي خپل کسان هم ځان سره خپل کشران راوستي دي خپل ماشینونه ورته راګوري په خپله خرچه باندې دا مخامخ ته وګوره دوه نیم لکه آبادي ته متاثره شوې ده دا تلاو ته وګوره خلک پکې کبان نشي مونږ ورته دا شمسیه والا ماشینونه دواړه لګولي دي دا پکې وګوره مخامخ. بل طرف د دې حوالې سره سنو پښتونخوا د څو ورځو نه د ټیکهدار سره د رابطې کوشش وکړلو خو د ټیکهدار سره رابطه ونه شوله د سیمې خلکو د NHA د اعلی چارواکو نه مطالبه کړې چې زر تر زره دې دغه پل اوبه سمې کړی شي ځکه چې د لکونو آبادۍ خلکو ته ستونزې ورپېښې دي. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا پیښور.